अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व रफ़अना लक ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। सल्लिमू या क़ौम बल सल्लू अला सदरिल अमीन। मुस्तफ़ा मा जाअ इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। सदर मुहतरम जनाब फजीलत मआब पीर तरीक़त व रहबर शरीयत मंबउल फ़ुयूज़ वल बरक़ात शेख़ुल क़ुरान वल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना व मौलवी मद्दाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद जिब्रील अमीन नूरी सैफ़ी से मुबारक दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया। दीगर मशाइख़ इज़्ज़ाम उलमाए किराम, हाज़िरीन महफ़ल, दलरी व नज़दीन राग़लो अशक़ान द जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दानने महफ़ल ज़मुंगा तक़रीबन पदरीव निस्बतुन बाने जोड़ दे। यौ निस्बत द जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सरा दे। दोयम निस्बत म्याश रबीउ सानी शुरू दा द हज़रत सय्यदुना व मुर्शिदुना पीराने पीर गौसुल आज़म दस्तगीर शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुबारक सरा दे।
او دریم نسبت زمونږ د حضرت سیدنا و مرشدنا و مولانا حضرت سید السادات محمد الفیوز والبرکات سید نور علی شاہ الجیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ مبارک سره دی چې زموږ مرشد ګرامیو د هغوی مبارکو د ایصال ثواب په غرض باندې هم دا محفل مبارک جوړ شوی دی. الله دې خپل جناب کی قبول و منظور کړي. معززو مان وړاندې زمون مهمان خصوصی جناب سید السادات محمد الفیوز والبرکات حضرت سید محمد اشفاق شاہ باچا صاحب دامت برکاتہم العالیہ ډېر نورانی وجدانی او با اثر تقریرو کو اللہ دې په موږ ټول له عمل راکړي. زه هم ستاسو په حضور کې چند خبرې وړاندې کوم. اول نمبر دا چې رب ذوالجلال فرمایي وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً زما محبوبه تاسو په ډېرو لویو اخلاقو باندې. د حضور علیه السلام اخلاق کریمانه دا بے مثال اور رب ذوالجلال دا غیر تعریف بیان کرے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زمون د مومنانو مور ده. پس صحابه کرامو کی چاہتے تپوسو کہ قربان منتظر نبی علیہ السلام اخلاق بیان کر. اغی مبارک ورطوخن تاسو قرآن عظیم الشان ندیلو سے سوی والی نا ناغی مبارک ورطوخن چی قرآن لست دے کان خلقه القرآن. د نبی علیہ السلام اخلاق کریمانہ دا ټول قرآن عظیم الشان. بس قرآن عظیم الشان وګورئ تاسو ته د حضور صلی الله علیه و آله وسلم اخلاق مبارک په خپل باندې معلوم شي. ځکه چې د حضور صلی الله علیه وسلم هر ادا الله تعالی مونږ ته بیان کړي او دا غي مبارک او هر ادا الله ته محبوب وا. او بلدار چې ورفعنا لك ذکرک، ستا د پاره مې ستا شان او ستا ذکر بلند کړی دی. او حقیقت هم دا دی چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي چې من تواضع لله رفعه الله. چا چې د الله په حضور کې عاجزي راوړه الله دې انسان ته ډېر اوچت مقام ورکوي. او زمونږ د ایمان دی چې په کائناتو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نه لوی اخلاق د بل چا نشته دی او نه د هغې مبارکو نه زیات عاجزي په بل چا کې شته. تاسو ته به زه د هغې دپاره یو دوه درې مثاله پیش کړم. د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو سفر باندې روان شو. داسې یو ځای راغی چې هلته کې ډېرې ښکلې اوبه بهېدې او وخت د غرمې و. نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمایي دلته به پړو واچو، دلته به لږه دمه وکړو، ډوډۍ به مو خورو، د ماسپښین لمونځ به مو کوو، بیا به سفر جاري کړو. دغه وخت کې د دوی په دې قافله کې د دوی سره یو چیلۍ وه. کله چې پړو واچولی شي یو صحابي مبارک راغی. حضور صلی الله علیه وسلم ته کېناست. اے د الله محبوبه علی ذبحها، د دې چیلۍ حلالول دا په ما باندې شو. حضور صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وویل ډېره ښه ده. بل صحابي مبارک راغی علی سلخها، د دې سرمن ویستل د دې صفا کول دا زما ذمه شو. دریم صحابي مبارک راغی کېناست علی طبخها، د الله محبوبه صلی الله علیه وسلم د دې پخول زما ذمه شو.
حضور علیہ السلام فرمیل ډیر د خپل ځای نه محبوب علیہ السلام اوچت شپاسی روان شو. صحابه کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ورته فرمائی قربان چرته دی. حضور علیہ السلام مبارک ورته فرمائی یو صحابی مبارک د حلالولو ذمہ واغستا، بلی د سپینولو ذمہ واغستا، بلی د پخولو ذمہ واغستا. اوس دغه چیلې به ذبحم شي، دا به صفام شي، دا به پخیږي، خو پخیږي به پس باندې. زه د خپل ځای مبارک نه ځکه پاڅېدم علی جمع الحطب، په ما د لرګو را جمع کول شو. هسې خو نه پخیږي، دا په لرګو پخیږي، په خشاک پخیږي، زه به درله لرګي را جمع کړم. اوس یقینو ساتي په زرګونو صحابه کرام ناس هغوی خو د مال او جان د هر څه نه د محبوب علیه السلام په محبت کې ورتېر. یو لرګي هغوی نشو را جمع کولی، ولې نه؟ خو دا اخلاق دي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا د هغوی مبارک و عاجزي ده. زه به درله لرګي را جمع کړم. محبوب علیه السلام ورته فرمایي، صحابه کرام ورته فرمایي قربان موږ څه دپاره یو؟ دا دومره کارونه چې مونږ کولی شو یو لرګي نشو را جمع کولی. محبوب علیه السلام ورته فرمایي ای زما صحابه کرامو، زه چې دی احب ان آکل من عمل یدی، زه دا خبره خوښوم چې د خپل لاس د ګټې نه خوراک وکړم. وان داود علیه السلام کان یأکل من عمل یده، یقینا داود علیہ السلام دا اللہ جلیل القدر پیغمبر علیہ السلام، لیکن هغه به د خپل لاس د ګټې نه خوراک کول. نو چې تاسو دغه کارونه کوئ چې زم پکې څه حصه واخلمه، ما له خوند نه راکوي چې تاسو کار کوئ او زه درته ګورم. دا د محبوب علیہ السلام هغه اخلاق مبارک و، دا د هغې مبارک و عاجزي وه. الله جل مجده وله هسې لوړ مقامات نه دي ورکړي. ګورئ په مدینه منوره کې یو کس، هغه د یو قبیلې سردار، 700 کسان د هغه انډر، 700 کسان د هغه سره تابعدار. حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک هر وخت به دا خواهش کوو که چې د ایمان راوړه د ده د وجې نه به دا 700 کسان اسلام کې داخل شي، اسلام ته به ډېر لوی خیر میلاو شي. د هغه کس نوم و دحیه کلبي. حضور صلی الله علیه وسلم مبارک د هغه په باره کې رب ذوالجلال ته دعا وکړه چې الہ العالمین ته دحیه کلبي ته د ایمان او د اسلام د راوړو توفیق ورکړه. بس چې کله لږ وخت تیر شو، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف راوړو. اے دا اللہ محبوب، اللہ تعالیٰ سلام فرمائی. پس دا سلام فرمائی دعا دی زما پا دربار کی قبول و منظور شوا. لگ سات پس بدحیه کلبی ستاسو دربار مبارک تراشی، ستاسو خواہش بلگ سات سرد ورسیگی. محبوب علیہ السلام مبارک په مسجد مبارک کې په انتظار کې د دحیه کلبي ودرېد، انتظار کوي دحیه کلبي را روان دی، دی چې ایمان راوړي 700 کسان به د سره په اسلام کې داخل شي، اسلام ته به ډېر لوی خیر میلاوي شي. بس دغه وخت کې چې لږ وخت تیر شو، حضرت دحیه کلبي رضی الله تعالی عنہ تشریف راوړه. خو چې څنګه په مسجد مبارک باندې راننوته، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته ودرېد، او چې کله دی راغی د حضور علیه السلام خواله
د خپل اوږو مبارکونه صادر مبارک راښکته کړه هغه یې ورته وغوړاو او دحیه کلبي ته یې وفرمیل راځه زما په دې صادر مبارک باندې کښېنه. د الله محبوب صلی الله علیه وسلم ته وګورئ، د هغې هغه لوی ارفع شان ته وګورئ، خو دې خو اخلاقو مبارکو ته او عاجزۍ مبارکې ته وګورئ چې دحیه کلبي راغی، نبی علیہ السلام مبارک ورته پاسېده او بیا ورته خپل صادر مبارک وغوړاو. دې مبارک د هغه نه سویېرېده خو نه او نه د هغه نه شرمېده، خو لیکن په توره یې دومره کار نه دی ویستی څومره چې په اخلاقو مبارکو باندې کار ویستی، څومره چې په مینه او په محبت او په عاجزۍ باندې کار ویستی. ګورئ مؤمنان، دحیه کلبي خو ډېر هوښیار سړی و، د دومره خلکو مشري چې څوک کوي هغه معمولي انسان نه وي. هغه چې وکاته چې دا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ده شان ته په کائناتو کې څوک نه رسېږي، او بله دا ده چې دې ما ته په قیام یې وکړه راته ودرېده، او بله دا ده چې خپل صادر مبارک یې ما ته وغوړو چې په دې باندې کښېنه. دا صادر مبارک زما د ناستې قابل نه دی، زه د دې د ناستې قابل نه یم، دا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صادر مبارک دی. دی وجې نه دا صادر مبارک روچت کړ، اول یې ښکل کړ، بیا یې سینې سره ولګاو او بیا یې د سر د پاسه کېښوده او داسې د ادب په دایره کې سترګې راواړولې. ای د الله محبوبه، دحیه کلبي چېرته دومره جرأت کولی شي چې هغه د الله د محبوب په صادر مبارک باندې کښېني؟ ګوره دا دومره لږه لمحه کې د محبت غشی د هغه په سینه باندې ورخښ کړ. محبوب صلی الله علیه و آله وسلم دحیه کلبي رضی الله تعالی عنہ ته سترګې مبارکې را مخامخ کې. دحیه ډېر وخت په کفر کې تیر کړ، اسلام راوړه، ایمان قبول کا. دحیه کلبي ورته وایي صحیح ده اسلام قبلوم ایمان راوړم، خو لیکن یو خبره ده 80 کاله مې په کفر کې تیر کړي، 80 کاله. اوس دا 80 کالو کفر سره به څه کي؟ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایي ته چې کله دا کلمه ووایې چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، د دې کلمې مبارکې په وینا سره به الله تا ته د 80 کالو کفر معاف. بس ده ورته وی قربان دا لاسونه مبارک دې راوږده کا. کله چې حضور اسلام لاسونه مبارک راوړاندې کړ، دوس لاسونه را مخکې کړي دي، زر لاسونه رسته. محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته فرمایي ولې تا خو لاسونه رسته کړ؟ ورته وی چې یو خبره مې ذهن ته راغله، تاسو مبارک چې دنیا ته لا تشریف نه راوړی، د عربو ماحول خداو چې بیت الله شریف د بوتانو نه ډک کړی دی، هغې چې دی په وړو وړو خبرو په کارونو یو بل سره جنګونه کوي. دارنګې د بد اخلاقۍ مثال نه ملاوي. دې خواته د لور پیدا کېدل د یو انسان په کور کې دا یو لوی عار او جرم. مونږ چې دی لوڼه په ځمکه باندې ژوندی دفن کوو یا چې دی وجنو یې لور نه پرېږدو په کور. قرآن عظیم الشان کې رب الجلال خپله فرمایي وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. کله چې د هغه معصومانو جنکو نه تپوس وکړی شي چې دوی په کومه ګناه باندې قتل کړی شوي وي. قربان دغه غیرت په ما کې پروت و، د جینۍ پیدا کېدل په ما ډېر بدي راتلل، په خپل خاندان کې خپله قبیله کې په دې خپل لاس باندې ما 80 جنکۍ قتل کړي دي.
اوس د هغه شپېتو جنکو د قتل به څه کېږي؟ زه خو اسلام راوړم، زه خو ایمان قبلوم، خو د هغې د قتل به څه کېږي؟ نبي علیه الصلاة والسلام مبارک لږ غوندې توقف وکړ. دې کې جبریل علیه الصلاة والسلام راغی. د الله محبوبه اللہ جل جلالہ فرمائی چکلا دحیا قلبی تدش پیتو کالو کفر ماف کولے شمنو دش پیتو جنکو قتل ورت ماف کولے شما دحیا قلبی تو فرمایا چی دش پیتو کالو کفرم در تمواف دے دش پیتو جنکو آغا قتلم در تمواف دے د حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاس مبارک کے خپل لاس مبارک کے خود کلمہ اویلا اسلام قبول کا ایمان روڑا د دسر چکم اوسو کسان د تابی وغٹول راگ د محبوب علیہ السلام غلامانو گردید صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقی کریمانہ دی داغی مبارک و عاجزی دا سمر زر اثر داغ مبارک پبل انسان بانے کی گی یقینو ساتھی برید ابن الحسیب دا ہجرت پا مقابان دی دا خپلو اویاو کسانو سر راغی و دا نبی علیہ السلام مبارک تعاقب کو داغی نیولی کول خوشی کل راغے نبی علیہ السلام مبارک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا فرمائی وی تا خدا سے ماتا وار خطاون نخکاری وی قربان دوڑی خیجی لکا چیاسو نرا روان بس لک سات لاتیر نوچ برید ابن الحسیب سرد آویا کسان و راخکارش قربان داخو برید راغے دخو ماتا نیت خنخ کاری گی حضور علیہ السلام چی کم الفاظ پا غار سور کی ورطا فرمائلی وغیر ورطا بیاو فرمیل چی لا تحزن ان اللہ معنا مغم جن کی گا پا محبوب علیہ السلام مبارک بانی یقینا اللہ زمون سرا دی بس پدغ دوران کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی قربان برید ابن الحسیب رانز دیش حضور علیہ السلام مبارک شاعت نگوری کلچ برید ابن الحسیب کل دا نبی علیہ السلام خوات رانز دیش او دا ارادیو کچھ نبی علیہ السلام تا لاس واچو مو دے مبارک انسم گرفتار کم نپدغ دوران کی اللہ مبخا زمونگا ټولکینی خدای مبخا بیا ملاویگی دا محفل نظم مخراب ہوئی تاسو تے وقتیم بھی زمونگا دا سید السادات منبع الفیوز والبرکات کینے لگا کہنا زمونگا دا سید السادات منبع الفیوز والبرکات حضرت سیدنا و مرشدنا و مولانا سید نور علی شاہ الجیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ مبارک فرزند ارجمان حضرت سیدنا و مرشدنا و مولانا سید محمد طاہر شاہ سے مبارک تشریف روڑا اللہ مبخا انشاءاللہ رسل بوسر طول ملاقات کوئی داوی آمد دے اللہ دے علاقی دا پار دا خیر و دا برکت ذریعہ ہوگا آمین ثم آمین یا ربنا قربان بخیر اجازت دے بس چکلا برید ابن الحسیب دا ارادو کا چیز نبی علیہ السلام مبارک تلاس واچو بس پدی وقت کی نبی علیہ السلام ورطمخ مبارک روانو خود جسنگے ورطسترگی مبارک مخامخ کی نیو شاعر وائی وی آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے چکلے اور دستر کے مبارک را مخامخ کی دمین و دا محبت پاک غش باندے پسینہ باندے وشتا برید ابن الحسیب یا پدی خیال راغلے وچی حضور علیہ السلام مبارک تلاس واچئی
او یا چې دې چې حضور علیہ السلام مبارک ورتا د مینې او د محبت نظر وکړ برید ابن الحسیب ته نبی علیہ السلام مبارک فرمایي څنګه راغلی خو چې کله دا ښکلي الفاظ د محبوب علیہ السلام د خولې مبارکې د شیرین ژبې مبارکې نه راووته برید ابن الحسیب په ژړا اے دا اللہ محبوبہ ستاسو دا نیو دا پارا زر اصلیو خان مقرر شوی دی ماوی زبدغ انام واخلم خو الحمدللہ والمنہ زر خان اصلی سشے دے دا ایمان پا مقابلہ کی دا ٹول جہان چی دا سونے ڈکشی دا کم دے اے دا اللہ محبوبہ زخور آغلے دی دا پاراؤں چی تاسو با گرفتار کما تاسو با اونی سما لیکن دا اللہ محبوب استاسو دا واللیل پا ظلفو کی دا نن پس گرفتار شما زخور دی دا پار راغلیم چی تاسو با اونی سما خو بستے ما نور پا خپل غلامائی کی اونی سائی دا اللہ محبوب لاس مبارک روگت کے چستاسو پا لاس مبارک بانی ایمان قبول کوا دا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شان عالی شان دے اس کے دا وقت کی نبی علیہ السلام تور راغستے ہوئے و دے وحلے ہوئے نو سر بیتے پرے کڑے ہو خو یو کسب دا دنیا نتلے ہو دا غسر باویا کسان دا دنیا نتلے ہو سچل بشے ہو جہنم تا بتلے ہو اگا مبارک نوالی جہنم تلاشی چی دمین پہ غیگا کی ولزے ورکو دا جنت لائے کی ہو کردا دا اللہ جل مجدہو پا محبت باندے مشرف ہو کردا دا غبیرد ابن الحسیب اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان روڑ او یا ملگری چکم و سر وغید نبی علیہ السلام غلامان جوڑ شو او بیا دمر ترجیح مغل ورکا چکلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام مبارک سراؤ صرف دو کسانو او یا برید ابن الحسیب و داغاو یا کسان ملگری ورسرشو نورت عرض کو چی قربان زما یو خواہش دے تاسو دا اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہی کل چی مدینہ منوری تا داخلے گئی باید دی چی تاسو مبارک اس رہی ہو نشان وی خو لیکن دل تا بازار نشتا چی منگ پاکے کپڑا ہو یعنی لرگی را واخلو او آغا کپڑا پاگے کیوں گنڈو جنڈت جوڑکو اس بلرگی را والو زما چی دا کم رخمین پٹکے پسر دے دا سردارائی دا بزستاسو مبارک دا پارا جنڈا جوڑا کما و جنڈا و نشان بزمون پلاس کی و پدی شان سر بمدینہ منوری تا داخل گوری دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک شان علی شان دے اللہ رب الجلال اغی مبارک و تڑیر وی اخلاقی کریمانہ ورکڑیو او دا دین منگتا اندازہ لگی چی کل دا طائف خار تے تشریف یوڑا او کافرانو خپل زوانان حلقان رو پاراول او نعوذ باللہ ورطیوی چی مجنون و دیوانا زمونگی لاقی تراغلے دے مونگ خپل دین آڑے مونگ چی دے دے دمرا گنو معبودان دے یو معبود تابع گرزائی نو تاسو لوٹے و کانی را واخلے و پا دا مبارک بانے دا کانو گزارون وکای کلا چی آغی دا ظلم وارون پا نبی علیہ السلام مبارک بانے وکر او آغا خیستا سپین بدن مبارک پا وینو باندی لوہان شا سر الوان اگر دے دا او پنے مبارکی دے وینو نڈاکی شوی او بیا چی دے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مبارک پا دفاع کے ٹول گزارون پزان بانے اکثر ہو خوڑا اغم زخمی شا او پا دا وقت کی بیا دا عطبہ و دا شیبہ و باغو چاگیتا نبی علیہ السلام تشریف یوڑو الحمدللہ غباغ زمادی گناہگار اسکر کو پتائف کی لی دلے دے لہذا آغا باغ تے تشریف یوڑا او حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک چی دغا وقت کی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آغا مبارک آغا وینی پاکا ولی نو جبریل علیہ السلام تشریف رو زاس رہے او بلا فرشتہ چاہیتے ملک الجبال وی غیر آوستا او حضور علیہ السلام تکین آستوی قربان دا طائف خلق و ڈکلوی ظلم نرسا ہوکر تاسو بد دعاو گئی ما ملک الجبال دا غرون و اقدار فرشتہ را وستدا بس دا با دا طائف دا غرون روچت کی دا طائف بخار بانے بے کی دے اور طول خلق پکی چٹنی کی چیتی بے کی دا اللہ محبوب ورطا فرمائی اے جبریل علیہ السلام
ز دعا کوم تور باندې امین وایا. حضور علیہ السلام دعا کی د جبریل السلام دا خیال لے چې اوس به د طیف خلکو تخیری ہوگی، لیکن آغا متخلق باخلاق اللہ، آغا د لوی شان خاون جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء آغا مبارک دعاو کا اللہم اہد قومی فإنہم یغی ما نخبل زانو نزارئی، اغا ما نخبل بچی زارئی، ما نخبل وطن و مالو نزارئی، اغا دخبل من تندن ہر سندما پمینہ کی ورطیر دی. الہ العالمین دوی تا ہدایتو کا خیر دے کدی پما بانی مان رو نڑی، دی پشتنو کی چکم اولاد دے اغا پما بانی مان روڑی. دمرا لری نظر لگی دا اللہ والا دمرا لوی فراست ورکڑے و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک لا چی دا دی مکی معظمین دار و مدار دا سبزیان و دا فروٹو بطول دا طائف پخاری طائف خاری پا اللہ بانے تباہ نکر او بلدارا چی دا دی پا دی اسلابو کی چکم اولاد پروتو دا دنیا تراتل باغی کی بیا بیساب خلق اسلام کی داخل شو دا اللہ و دا رسول شقان وگر دیده کدا ونے ورد جرنے ختم کڑے وی دا شاخون و دا میوی بیا چرتا راغلی وی دیو جن نبی علیہ السلام مبارک اگی تبت دعاو نکا بلکہ ورطیو فرمائل چی الہ ہدایت ورطاو کا دا داغا مبارک اخلاق دی رستو پا زرگونو پا لگونو خلق داغین مسلمانان شو اسلام خدمتیو کا دا شان عالی شان دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز چونکہ دویم نسبت دا حضرت سیدنا پیران پیر غوث العظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دے محفل سر دے زد آغی مبارک یو کرامت تاسو تا بیان کما. حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مبارک کرامات چا سمر کتابونو را نقل کردی دمرا پا دنیا کے دا بل ولی کرامات ندی ذکر شوی ذکر چی پا سونو کتابونو دا مبارک پا مناقب بارے لکھل شوی. خو زبد آغینا صرف یو کرامت ساسو پا مخ کی بیان اغادارے چی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ پر زبدت الاثار داغ کتاب فارسی جبہ کے او دار تلخیص دا بہجت الاسرار چھ بہجت الاسرار دا چھ کتاب دے چھ دا کم کرامت دا مبارک بیان کرے دا غیر پارے مخ کے سند ذکر کرے اس زبدت الاثار کے دے مبارک یو کرامت دا پیرانی پیر سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کئی چھ پا بغداد شریف کی یو شیخ سیبو او داغنمو شیخ عبداللہ بغدادی سیب دا شیخ عبداللہ بغدادی سیب چی دے نو دا یو لور و فاطمہ ناما یوا او دا فاطمہ چی دے دا دے کچھ غرمی پا وقت کی کوٹی تو خط سکار پسی خو لیکن واپس دا کوٹی نا را گوزا نشوا واپس را گوزا نشوا موری چوکا تا چی لور میں پا کوٹا خطلی و بیا را گوزا نشوا و پس یو خطا چوے کا تا پا کوٹا بانی لور نشتی را لپلار ورلا خبر کو یرا فاطمہ پا کوٹا بانی خطلی و بیا را گوزا نشوا اس دورو ختم ہم نشتا دے فاطمہ سشو لاڑ پا دی مالت کے اگر زید خود چاہتم پتنو چی فاطمہ چاہ کر را غلید بس شیخ عبداللہ بغدادی سے پیش چی سچل شوے دے خوص گرزیدل فیدہ نہ کئی بس دے سیدھ راغی پیرانی پیر سے مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خانقاہ مبارک تراننہ وط پجڑاشو قربان لور میں کوٹی تخطلی و بیارا گزنشو زخو شیخ سڑیم ستاسو موریدیم منگخو پا خلقو کے مشہور شویو پا شیخی باندے اس لور یورز نشتا افتا نشتا میاک نشتا خلقو وی سشوا ترسو با من خلقو تبانے کے اوچی ماما کرتلی دا اترور کرتلی دا نو دا لمن با عبدار شی داغدار بشی قربان لور بی بیارا کوزا نشوا
پیرانی پیر سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ دا سر مبارک دا سے رچت کر اس دا غرمی ورکا شوید دم چرتا رپورٹ کو موترا توی ما سوتن راشا دا دم رلوی وقت چی تیر شاخو بے دا غرون نمالا ولی بس اغور توی خا قربان دے رخا بس دے لاڑو دا ما سوتن مون سے اوشو بیاد پیرانی پیر سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ دربار شریف ترائے کین آستا قربان تاسو راتا فرمیدی چیز ما سوتن مندوشی بیاراش پیرانی پیر سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ ورطا فرمائی خادر دیو رکا شوی دوی آوی وی خدا سی کارو کل بد انشاءاللہ پیداشی خطبہ یو کار کے دا بغداد شریف دا آبادین بہر یو زنگل و دشت و او خراب تراب زیو کند کند غیت محلہ خرابہ کرخ وی تو محلہ خرابہ کرخ تلاش او التا بچی دے چکل او رسی دی نو او بدریگی او یو گول دائرہ کرخ بدزان نچاپی رکی او دا سی بوئی چی بسم اللہ علی نیت عبد القادر دا الفاظ بوئی دا گول کرخ بدائرہ بدزان نچاپی رکی خو یو خیال بکی چی دی دائری نو بار نوزی کل چشپنی می تو رسی نو تب بیاو گوری چی دا سی مختلف شکلون والا خلق برا روانی او چې دې کرخې ته را رسي نو څه به داسې دي څه به داسې دي تا ته به څوک څه نشي ویلی خو تا ته به ډېر روان روان ګوري دا ګورې خطرناک قوم دی جنات دي پیریان په آخره کې به د دوی مشر دا به په اس باندې سور وي را به شي تا ته چې وګوري نو تا ته به وایي چې صاحب دلته څنګه راغلی دلته خو د ورځې څوک نه راځي ته د شپې راغلی نو ته به ورته وایې چې زه په خپله نه یم راغلی زه چا رالیږلی یم چې دا توی چې چار علی گلے نو زمانم مبارک اور مبارک غوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ علی گلے نو بیا چې ته سوي نو هغه به بیا هغه به کېږي کستا په دې موبایل لہذا بیا به ورته عرض وکړي چې یاره زما لور بې غیبه شوې وه اوس چې دی زما غلور پیدا کول غواړي نو بس بیا به دې کار وشي بس دوی صحیح دی چې لاړو روان شو اوس هغه محله خرابه کرخ ته ځان ورسو چې هغې ته د ورځې څوک د یارې نه نشو ورتلی دی چې لاړو ودرېدو ګول دایره کرخې ولګوله بیا وی بسم الله علی نیت عبد القادر په منځ کې ودرېد کله چې دا شپه نیمې ته ورسېده بس ګوري چې مختلف اشکال را روان دي او هغه چې دی د کرخې ته چې رول څه داسې لاړ شي څه داسې لاړ شي دته ډېر بد بد وګوري ډېر په زرګونو خلک تېر شو آخره کې د دې هغه مشر په آس باندې سور راغی چې ودرېد ورته وی صاحب دلته څنګه راغلی دلته خو د ورځې څوک نه راځي ته د شپې راغلی نو ده ورته هماغه لهجه کې خبرې وکړي چې زه په خپله نیم راغلی زه چا رالیږلی یم ورته وی چا رالیږلی وی زه حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عنہ رالیږلی یم یا خو دې په اس سورو یا د اس نه راودانګل او د ځمکې ښکله که او لاس په نام ودرېد وی هغه ته خو غوث الثقلین یا د پیریانو د انسانانو فریاد رس دی نو چې هغه زمونږ دومره مهربانه دی او هغه رالیږلی نو خدمت وایه ورته وی د کچه غرمې په وخت کې مې لور کوټې ته ختلې وه او بیا راکوزه نه شو اوس زما هغه لور د دې به څه کي هغه وی لږ صبر وکړه اواز یې وکړو دا څومره خلک چې تېر شوي هغه ټولو ته وی واپس راشئ ټول یې را واپس که ورته وی د لور غیبه شوې ده چاته پته شته صرف یو کس پکې وی ما ته پته شته فلاني پیري کوی کاف ته به وتلی وی خبر شی رای والا بس مخ سره چې دی وی پیری ته غزنې څه دی د سترګو رب کې پیرې حاضر ورته وی د ده لور تا به وتلی دی یو ولې دې به وتلی ده وی بس خوښه مې شوه وی ښه ورشه رای والا بس د سترګو رب کې هغه لاړه وه جینۍ راوسته حاضرې کا دغه د پیریانو مشر د جینۍ لاس واغېست او د خپل پلار په لاس کې یې ورکړ ورته وی لور دې پیدا شو یا وی ښه بېغمه زه تا ته څوک هم څه نشي ویلی پیرانی پیر صاحب مبارک رحمت الله علیه ته زما سلام مو وایه ورته وایه چې دعا م راته کوې او بیا یې حکم وکړه وایي
دا پیریونی سے دے قتل کئی چې د نن نه پس د پیرانی پیر سے مبارک د علاقې نه بغیر د اجازت جنګې نه بوزي دا اوس کرامت د پیرانی پیر سے مبارک رحمت الله علیه د غرمې وخت کې ولدی راغلی دی ورته وی دور په غیبه شوی دا ورته فرمایي ما سوتن راشه نرستو او چې ما سوتن راغی ورته وی چې نیمه شپه شي نو بیا به داسې خلق راځي بیا به مشر راځي او پاس بسوري او هغه به تانه تپوسو کی دا دومره ایڈوانس کې ورته خبرې کوي دا کرامت دی د پیرانی پیر سے مبارک رحمت الله علیه چې د پیرانی پیر سے مبارک د علم دا شان دی دا هغه مبارک د کرامت او د علم غیب عطائی دا شان دی چې دا قوم اولاد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوم شان معززو دریم نسبت د دې محفل سره زمونږ د سه مبارک رحمت الله تعالی علیه دی چې د هغوی د ایصال ثواب لپاره دا محفل مبارک جوړ شوی دی مونږه الحمدلله والمنه زمونږ دا جناب حضرت صاحب مبارک پیری طریقت و رہبر شریعت جبریل امین سے مبارک او دا عجز مونږ د سه مبارک رحمت الله تعالی علیه پاغا پخوانو موریدانو کی پسند 83 کی د سه مبارک رحمت الله علیه ما تجدید د بیان کړي او مبارک رحمت الله تعالی علیه په خلا مبارک باندې ما 85 او دی 85 کی کړي دی نو دا مطلب ډیر وخت خبره ده اوس سه مبارک رحمت الله تعالی علیه مونږ لکه د خپل بچو مینا را کړي مونږ له د موریدانو په نسبانه نه بلکې د بچو په خیال مونږ ته کتلی دي او هر یو بداوی جوړې سه مبارک زمونږ پلار دی الحمدلله زمونږ روحاني والد الله تعالی جل جلاله دې د هغې مقامات نور مالک او دا د بطور تحدیثی نعمت ویم چې یو کال زه په خپله باندې هره ورځ په سیکل باندې سه مبارک له تلیم په دې کې یو ورځ هم چوټي نه راغی یو کال روزانه دا مونږ سره د هغې مبارک و برکات دي کې نه مونږ ډېر کمزوري یو نو یو ځل چې زه لاړم نو هلته د مستقیم استاد نوم یې د سه مبارک دی هغه زوړ جومات اوس پکې زمونږ سید السادات سید محمد طاهر شاه سے مبارک امام دی د اخون بابا رحمت الله علیه په جومات کې دا د سه مبارک رحمت الله علیه هغه مسجد دی چې تقریبا 4 یا 15 کاله پرې کې هغې مبارک تیر کړي دي امامت یې پکې کړی او دغه جومات ته مخامخ ګیټ ته مستقیم استاد کورو زمونږ پیر بهي دی د هغه واده نو ما ته ویې د ده واده دی هغې کې به میلاد شریفي د زیارت په شپه باندې نو ما ویل صحیح ده دلته چې زیارت شپه راغله اوس زه کور نه روانېږم کور کې بیماري وه خو بیا هم لاړم مې ویل یاره سه مبارک خفه نه شي چې لاړم نو هغلته کې سه مبارک رحمت الله تعالی علیه ته مې وویې مې قربان کور کې بیماري وه د ماشومانو بیماري وه خو زه دې په وجې نه رالم چې مې تاسو را ناراض نه شئ ما ته الله به خیر کړي بېغمه شه کله چې میلاد شریف ختم شي او بیا زه دعا کوم نو ته به ودرېږې او زه به دعا وکړم دعا به ورته وکړم الله به خیر کړي مې صحیح ده په هغه شپه باندې د میلاد شریف د شپې 2 بجو ته ورسېد ډېر نعتخوانانو پکې او عبدالرحیم چشتی نومې او د برپوره کې به د شمشاد باچا صاحب رحمت الله علیه مرید او د بنو علاقې او د ډېر اسماعیل خان نو هغه په هغه شپه باندې تقریر موږ خوند یې ډېر کړی او خلک ډېر ګڼو نو هغه محفل چې دی 2 بجو ته ورسېد کله چې 2 بجې دعا کېده نو بس زه ودرېدم چې ودرېدم ما ته ویې کښېنه خادم صاحب وایي 12 بجې کار شړی دا اوس 2 بجې دي ما ته وایي د شپې 12 بجې کار شوی ما ورته ښه قربان نو زموږ یو پیر بایو جناب مولانا محمد ظاهر شاه صاحب خدای دې غریق رحمت کی د ترخیو هغه موجود نو ما ته وی داسې کار به وکړي چې سحر وختي به دې ځان سره کې دواړه به لاړ شئ او کور کې به حالات معلوم کړي نو بیا به واپس راشي زه به تاسو ته ایسار یم اوس شپې شوق شبګیره کړې ده ما ته فرمایي وي زه به تاسو ته ایسار یم بیا واپس راشم نو موږ چې لاړو د ټانګو اډه ده زموږ بازارخانې کې دې ته چې ورسېدم زموږ یو مقتدي زوړ او هغه به د باباجي په لنګر کې به هره شپه ماښام به هغه ډوډۍ وړل نوراني نه مې
هغه مخې له راغی خادم صاحب چېرته نه رالې مې زه خو تاریخ شریف نه رالم وایي ښځه ستا لور شوې ده نو هغه راله په اډه کې زیری راکړه وایي یار جینۍ پیدا شوې ده مې ښځه بس کور ته لاړم چې ورننه وتم مې څنګه چل دی وي د شپې 12 بجې شوې دي 12 بجې شوې سید مبارک رحمت الله علیه راته فرمایلي د شپې 12 بجې کار شوې هغه وخت کې سید مبارک رحمت الله تعالی علیه ماشاءالله ډېر قوي او ډېر تندرست او الله ول ډېر توفیق ورکړی و بس مونږه کور کې کم ضروري سيزونه ما ورته حواله کړو بیا چې دی واپس را روان شو چې رالو سید مبارک تشریف فرماو بس رالی مې علاوه جي څنګه چل شوې دی مې جي ککۍ راغلی مونږ ورته ککۍ وایو دا شیر عالم خان جي صاحب ورته کوکۍ وایو مونږه کوکۍ خولي اخیستو ته وایو د هغې ته کوکۍ وایي د دې د ثوابۍ چې بد وایي ککۍ راغلی ده ښه سید مبارک رحمت الله علیه پنم را واغستو کاغذ هم 3 نمونه پې باندې ولیکل اول یې ولیکل عابده دویم یې ولیکل طیبه دریم یې ولیکل شمس الضحا دا 3 نمونه یې ولیکل دی مال راکوي دې کې په یو نوم کېده ښه قربان وی دا زما د کور د بچو نمونه دي چې زه کله هغې ته دعا کوم ستا بچی ته به هم دعا کوم مونږ هغه عابده نوم هغې نه واغسته او هغه په هغې باندې کېښود چې څه وخت تېر شو کال 2 تېر شو الله مهرباني وکړه طیبه پیدا شو بیا چې یو کال 2 تېر شو لا 2 میاشتې پکې پاتې دي او زه لاړم تاریخ شریف ته سید مبارک رحمت الله علیه جلوه افروز و کېناستم ما داسې د ادب په دایره کې ورته ویې مې قربان دعا کوئ ولې مې جي شمس الضحا را روانه ده مې تاسو راله 3 نمونه را کړي وو هغه 2 خو وشو خو دا درېیم نوم پاتې دی نو شمس الضحا را روانه ده مې الله پکې 2-3 میاشتې شته دی نو سید مبارک رحمت لیکل کول هغه قلم یې ودرو ما ته وی دا شمس الضحا کټ کا د دې په ځای شمس الاسلام ولیکه شمس الاسلام ولیکه میل خج 2 میاشتې څه د پاس تېرې شوې دا حضرت صاحب تشریف فرما شو شمس الاسلام راغی اوس شمس الضحا نوم خو سید مبارک را کړی و که هغه مو ځان سره اوس ایښی دی زما کشر ورور دی محمود نامې د هغه لور شوه مې دا شمس الضحا په دې باندې کې ځکه د سید مبارک را کړی شي نوم دی چې دا ضایع لاړ نه شي نو دا مې درته دې پورې وي چې الحمدلله ولمنه زموږ سید مبارک ما ته په سونو کرامات د مبارک نوم ته یاد دي چې هغه صدور او ظهور ته راغلي دي خو لیکن دا مې صرف یو تاسو ته بیان کړه د وخت کمی دی چې یاره دا نسبت کم زموږ د محفل سره دی نو د نبی علیه الصلاة والسلام شان او د پیر سید مبارک رحمت الله علیه شان او زموږ د سید مبارک رحمت الله علیه شان خدا درته وایم چې زمونږ سید مبارک رحمت الله علیه ته الله پاک دا دومره مقامات ورکړي دي دا په برکت د حضرت سیدنا و مرشدنا و مولانا پیر ارچی خراسانی د حضرت خواجہ سیف الرحمن رحمت الله علیه د برکت یې الله تعالی د ټولو درجې بدند کی الله دې د هغې فیوزات او برکات زموږ ټولو سره شامل حال کړي او تاسو په داسې محفل کې نن شریک شوي چې دا 3 واړه نسبتونه لري الله د دې ځینه بامراده او مالامال وزا الله مو دا راتلل د ډېرو خیرونو باعث وګرځوه الله د هر غم او تکلیف او مصیبتونو نه بچو ساته او خدای مو لوی مقامات د خپلو دوستانو په مفتو کلذي کې نصیب کا وما علی الا البلاغ المبین درود شریف لک په نبی علیہ السلام مبارک باندې وایي اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و